بشر منافق چې کله د یهودي سره لانجه راغه او جګړه راغه، یهودي ورته وی رضا ستاسو پیغمبر لزو پاغه باندې فیصله حل کو، او دغه منافق بشر کلمه گو مسلمان په جبه باندې کلمه ویلا، هغه ورته وینا کعب ابن اشرف لزو د یهودو مشرو، د هغوی لوی لیډر او ملاو وی هغه باندې فیصله کو. اخیر یهودی دې ته مجبور کو چې نبی علیہ السلام ته راغو، او نبی علیہ السلام د یهودی په حق کې فیصله وکړه چې دا ځمکه دا سیز چې کم دی دا د یهودي حق ته. او بشر منافق چې کعب ابن اشرف ته خپل فیصله وړله، نو د منافق 100% دا یقینو په دې پویدو چې د یهودانو مشر ته خبره یوسو نو هغه به رشوت ورکو او د ما په حق کې فیصله وکړي. لکه نن سبا الله دې معافي وکړي بعض د جرګو مشران که څه دی والا پټ ورکو بیا د تا په حق کې خبره کوي، بیا د تا دپاره وکالت هم کوي، ناروا د لم روا کوي، جرګې کې ته به پړ وې وړ کوي دي ستا دپاره بیا خبره کوي، رشوت باندې درله هر څه خبره بدلوي. نو د بشر منافق دا یقینو چې کعب ابن اشرف ته که مونږ لاړ شو هغه مونږ له خبره بدلوي، رشوت به وله ورکم زما په حق کې به فیصله وکړي. او د یهودي دا یقینو چې د مسلمانانو پیغمبر ته لاړ شو هغه رشوت نه اخلي، انا حق فیصلې نه کوي، هغه دې ته نه ګوري چې دا کلمه وایي او دا کافر ده، حق چې د چا وي حقدار ته حق ورکوي. دې وجه نه یهودي ورته وی ستاسو پیغمبر لزو چې نبی علیہ السلام نه راغو د یهودي په حق کې فیصله وکړه، منافق د نبی علیہ السلام په فیصلې باندې راضي نو. عمر فاروق صاحب لراغل ورته وی چې جی مونږ یو فیصله ده، ویسه فیصله ده وی مونږ خپلو کې تنازع د پسمه کې لانجه مو د په یوځي باندې وی ښه صحیح ده وبکو. یهودي ورته وی ته خو دا مسله حل کوي خو ستانه مخکې مونږ نبی علیہ السلام له ورغلي وی ښه غلطه دي وی او وی څه فیصله وکړه وی هغه د ما په حق کې فیصله وکړه، خو دا سړی چې کم دا د نبی علیہ السلام په فیصلې باندې راضي نه او د وی رضا عمر فاروق صاحب لزوی ما ورته وی رضا بس هغه نه بلاړ شو. ځکه کله چې سړی پړ نه وي که نه نو هغه چې هر مشر لی ته بوځي د سره ځي، خو چې کله سړي کې غلا وي نه دغې مدرسې باندې به فیصله نه کوو، نه دغې ملا باندې به فیصله نه کوو، نه د فلانکې مشر په جرګې کې نه منم، هغه کې غلا وي، هغه د ځان پته وي چې زه په دې کیس کې چې کم د زه په غلطه یم. نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویل چې ښه هغه فیصله کړې ده وی او نو بیا ولې وی یاره جي ما وی خیر ده تاسو بیا دا نظرثاني پې وکئ، موږ به درته خپلې دعوی پیش کو. وی ښه صبر وکئ زه راوځم بیا فیصله کوم. عمر فاروق رضی الله عنه کور ته ورغو توره راوویسته او منافق له دې سټ لره واچوله، سر ته قلم کو او دا اعلان وکړو وی چې څوک د نبی علیہ السلام په فیصلې باندې راضي نه وي، د نبی علیہ السلام د فیصلې نه پس د عمر باندې فیصله کوي، د عمر توره به بیا هغه فیصله کوي. نو نن خبره مې دا کوله د منافقانو پورې، ما درته ویل هغوی دروغ ویل، هغوی د دروغو قسمونه کول، هغوی چې کم د کنځلې او بدې ردې ویلې په جنگ کې، او هغوی وعده خلافینې کولې، د مسلمانانو د کمزوري کولو کوشش کولو، د اسلام خلاف سازشونه کول، کفر سره ملګرتیا کوله، د کفر په کارونو باندې راضي وو. نن د ټولو خبرو ته سوچ وکئ مونږ کې شته که نشته، مونږ داسې کوو که نه کوو. هغوی د نبی علیہ السلام په فیصلې راضي نه وو، د شریعت په فیصلې باندې راضي نه وو، او طاغوت طرف ته غیر الله طرف ته د نبی علیہ السلام په مقابله کې کعب ابن اشرف ته فیصله وړله چې کله بشر منافق نه عمر رضی الله عنه سټ والو نو د منافق رشتہ دار راپاسېدو په نبی علیہ السلام په عمر فاروق رضی الله عنه باندې دعوه وکړه وی د موږ له سړی قتل کړی ده او یا به دا قصاص کېږي یا به موږ له دیت راکوي. ښه تاسو هغه ته ولې فیصله وړله
کعب ابن اشرف تم فیصله ویلې وړله یره جی اصل کې مونږ وې کنه چې د مسلمانانو د یهودو په منځ کې لغونته د اختلافات ډیر دي نو چې هغه په مشر مونږ فیصله وکړو لکه د اختلافات به ختم شي یره جی مونږ صلح غوښتا مونږ امن غوښتو زکه غل لاړو الله رب العزت دغه منافقان او منافقت خکارکو و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا چې کله د منافقینو ته ویل شي چې راشي د الله په کتاب فیصله وکي د الله رسول ژوندې دا هغه ته راشي فیصله په وکي دا منافقین به تو ویني چې دای به د نبی علیہ السلام فیصله ته د الله فیصله ته د الله کتاب تبا نرزي نن زمونږ استادو چې چا سره لانجه راشي پزمکه یا مبل لانجه دا سره راشي رښتې وای مونږ اول مشوره کو استادانو سره چې په شریعت ته ګټل شم کنه شم ګټل دا څه کو کنه کو په شریعت مې سره حق رسی کنه رسی نو چې پوښو چې شریعت کې مو ګټه شته وي نه بس په شریعت په خبره کو په قران په خبره کو او چې کله راته پته ولګي چې په شریعت کې پړیا ما حق مې ور سره نه رسی یا مې ور سره میراث کې برخه نشتا یا دا مسله او دا لانجه په قران نشم ګټلې به وای نه به شریعت نه وی د کلی په جرګې به کو خپل ګټي ته ګورو کنه ګورو د قران او د شریعت په مقابله کې بعض خود صریح انکار کی وای چې نه بس په قران باندې فیصله نشتا بس په جرګې باندې به کو یا وای په قانون باندې کو د قران او د سنت په مقابله کې به موږ اغیله ترجیح ورکو ولې خپل مفادات ته ګورو منافقین خپل مفادات ته قتل رونو دغه شانتی ایمان کوي ګوره دې ایمان الله ته قبول نه ده خپکیږي ایمان